تعداد یې تا سره ودرېږي انشاءالله الله نه امید لرم چې دا مسله به زر حل شي خو بیا هم زموږ کوم پروګرام اعلان موږ کړی دی چې تر کومې پورې زموږ اکاونټونو ته پیسې نه راغلې زموږ احتجاج به جاري وي دلته موږ بیا به راځو بیا به راځو بیا به راځو انشاءالله لس روزه لګي که پنځه لس روزه لګي زه موجود یم په اسمبلی چوک کې او د آل پنشنز حوالې سره چې کومه مسله راغلې وه د هغې حوالې سره د WSSP ورکرز او د آل تاجر اتحاد ورکر او د یونایټډ ورکر یونین کمباین یو احتجاج و دا ټایم زموږ سره د آل تاجر مزدور اتحاد چیرمین قیصر باچا موجود دی سره خبرې کوو باچا صاحب څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ ډېر جرمن ایشو ده ځکه چې زموږ د دریو میاشتو نه پنشنیرز چې تاسو وکړه دلته بېهوش هم شو چې کمزوري دي بیماران دي هغه احتجاج کې شریک شو هغه تاسو وکړه په خپله د هغې حالت دا درېیمه میاشت د هغې پنشن نشته دې نه چې کوم زموږ ریګولر ملازمین دي د هغې اوسه پورې تنخوا نشته نو موږ ډېر مجبور شو دې حالت ته راغو دې تنخوا دې سره ګورې که زموږ ملازمینو درېیمه میاشت د دوکاندار کر سودا نه ورکوي په یوټیلیټیز چې څومره بیلونه دي په هغې کې جرمانې راځي ماشومان د سکولونو فیسونه نشي ورکولی ډېر زیات ایشوز دي ډېر غریب خلک دي مطالبه زموږ همدغه مطالبه ده دا غریبانان خلک روټۍ غواړي دا نهر دي هوکې دي څلورمه میاشت څوک ورسره قرض نه کوي هېڅ مطالبه زموږ نشته موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ د خپل اجرت په خپل ټایم راکوي خپله تنخوا زموږ د ملازمینو له په خپل ټایم راکوي احتجاج به هغې پورې جاري وي چې څو پورې زموږ د دې ملازمینو د تنخوا او د پنشن مستقل حل نه راوتی هغې پورې به زموږ احتجاج جاري وي زموږ چې کوم متاثرین دي هغه کې تقریبا 1800 زموږ ریګولر ملازمین دي او تقریبا 32-33 چې زموږ ریټایرډ ملازمین دي هغه کې کونډې ښځې دي هغه کې یتیمان دي هغه کې چا ملازم چې کونډه لور ده یا چې هغه په حج لور ده طلاق یافته لور ده داسې خلک چې دغه کټګوري دې کې راځي د دې نن چې تاسو ګورئ د صالح شو او چې بل تنخوا دې شو او زړه ته پورې ورسته